بیگا می خوب کی خپل مور لیدا سترګې مې ډکې شوې په چغو شوما بیا مې پزړه د غم باران شورو شو بیا مې د مور قصې را یادې شولې. دا ملګری وایي زما مور وفات شوې ده، د هغې نه د رمضان د پوره رمضان روژې قضا شوي دي او منځونه دې هم قضا شي، خو د منځونو تعداد معلوم نه دی. دې کې یو مسله ده، که دا کوم رمضان منځونه او روژې د دې نه قضا شوي او دا هوش کې وه، بېهوشه نه وه، نو بیا پې د هغې قضا شته. او که بېهوشه وه، پیژنګلو یې نه شوه کولی، ښه بد یې نه پیژندل، خپل پردی نه پیژنده، نو بیا دا دماغي توازن د دې برابر نه دی، دا منټلی ډسټرب ده، دماغي توازن یې ټیک نه دی. نو چې کله دماغي توازن یې ټیک نشي نو موږ ته وایي لیونی دی، نو دماغ یې کار نه کوي، نو دا مکلف نه ده، نو بیا پې نه مونځ شته او نه پې روژه شته. او که د دې دماغي توازن ټیکو خو دا منځونه هم نه دي کړي د ضعف او د کمزورۍ د وجې نه، روژه هم نه ده نیولې، نو د روژې به هم فدیه ورکوي او د روژو خو 13 روژې دي او د یوې روژې په سر باندې تقریبا 200 روپۍ دا جوړیږي، یو روژې په سر 200 روپۍ، څونه چې سرسایه جوړیږي 200 روپۍ تقریبا، نو دا به د یوې روژې په سر ورکوي. 13 روژې دي، نو څو ته جوړې شوې؟ 600 3 دونې چې 6,000 روپۍ دا به د دغې روژې ورکوي. او منځونه هغه به تاسو اندازه کوي، تا دی وایي چې تعداد معلوم نه دی، خامخا به څه نه څه اندازه تاسو ته وي چې یاره میاشت منځونه تې فوت شوي دي، 2 میاشتې منځونه تې فوت شوي، خو په دې شرط چې د دې هوش برابر و. لہذا په دې باندې د هغه منځونو په نسبت سره د یو منځ په بدل کې بیا دقه 200 روپۍ دي، څه کم راځي، خو بهرحال چې 200 سړی ورکوي نو فایده پکې ده. او منځونه به د ورځې 6 منځونه حسابېږي، دا وتر ځان له مستقل منځ دی، دا د دې 5 منځونو نه وروستو لازم شوی. یو ځل نبي علیه السلام صحابه کرامو ته راغی، وی چې الله پاک تاسو ته یو بل منځ زیاتي راولېږو چې هغه وتر دی، د هغې وضاحت یې ورته وکړه. مطلب دا وتر ځان له شپږ منځونه به د ورځې حسابېږي، چې چکه 36 شپږ منځونه چې دونه 1800 روپۍ چې کوم دی هغه د یوې ورځې. اوس د ملګري یو نقطه لیکلې ده چې زه ډېر غریب یم، وس مې نه کېږي، نو اول خو دا ده چې لږې لږې ورکوه، که څه لږ ډېر وس دې کېږي، که دغه نه نو بیا د هغې دپاره دا ترتیب وکړه چې څومره پیسې دې وس کېږي هغه راواخله، او هغې دپاره فقیران محتاجان کېنوه او حیله پې وکړه. دا حیله یې لپه اللهم جایز ده. ګورې حیله دا ده چې د دې منځونو په عوض کې ده ته وبخي، هغې دی بل ته وبخي، هغې دی، خو دا ګورې دې ته وایي حیله. دا حیله ټکې همداسې دی چې چلول، حیله څه معنی ده؟ چلول، خیال ګراله چلول بهتره خو نه ده. لږې لږې ورکوه، لږې لږې ورکوه، خپل خپلوانو ته ووایه، رشته دارانو ته ووایه چې دغسې یاره مور مې وفات شوې ده او منځونه پې پاتې دي او زما وس نه کېږي. په کار دا ده چې هغوی امداد در سره وکړي او هغه پیسې چې کوم دی نو بیا تاسو خرچ کوي په دغه طریقه باندې، خصوصا طلباو باندې مدرسې دی ورکوي، نو د هغې دا غاړه به الله پاک خلاصه کړي. د دین په کارونو کې رانه غفلت کېږي. دا اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم.
دا هر مانځه پسې دا سار ماښام سل پیرې وایه سل پیرې او یا هر مانځه پسې څلوېښت پیرې وایه